صلات التسبیح مونځ چې چا په رمضان المبارک کې وکړو نو د دې دومره ثواب دی لکه په غیر رمضان کې چې انسان 70 پیرې دا مونځ کړی وي. په دې وجه باندې زموږ علما کرام هغوی خلکو ته په رمضان المبارک کې دا مونځ ښایي او خلکو ته د هغې د کولو تلقین ورکوي. د هغې وجه دا ده چې په رمضان المبارک کې هر یو عمل د الله تعالی په نزد باندې 70 ګنا زیات د هغې ثواب د الله تعالی په نزد باندې میلاویږي. نو په دې وجه باندې په رمضان المبارک کې چې چا دا مونځ وکړو دا د الله رب العزت په نزد باندې د هغې ثواب 70 ګنا زیات د هغې اجر او ثواب الله رب العزت انسان ته ورکوي. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره خپل تره ته وفرمایل یا عباس یا عمي ای زما ترو زه تا ته یو عطیه در نه کړم یو ډالۍ درته نه در کوم یو داسې څیز درته نه ښیمه چې د هغې په ذریعې باندې تو د 10 څیزونو مالک شي. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې نو وښایې راته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه شی دي هغه ډالۍ او هغه څیز راته وښایه چې د هغې په ذریعې باندې زه د 10 څیزونو مالک شم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې یا عباسه زه تا ته یو داسې څیز ښیمه چې که چېرې تا هغه عمل وکړو نو په دې باندې به الله رب العزت ستا ټول ګناهونه معاف کړي. مطلب دا دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه تا ته یو داسې طریقه ښیم چې کله ته دا طریقه وکړې نو الله رب العزت به ستا ټول ګناهونه